نو مخکې ذکر شوی چې څنګه سړو ته حکم دی چې د خپل نظرونو حفاظت وکړي، هم دغه شان حکم زنانو ته هم دی چې دویم چې دی د خپل نظرونو حفاظت وکړي. دا نه ګڼي چې سړی به حفاظت کوي زنانو ته به نه ګوري او زنان چې دی هغه به نه کوي به ګوري. نه، زنانو ته هم حکم دی چې دی حتی الوسه چې دی نظرونو چې دی خپل حفاظت وکړي او د هغې سره سره د شرمګاهونو حفاظت وکړي، ناجایز ځایونو کې دا چې دی استعمال نه کړي. او دریم حکم دا چې خپل زیب و زینت چې دی هغه نه ظاهره مګر کم چې ظاهر او ښکاره وي. نو دغه کې بیا علماو چې دی اقوال نقل کړي دي چې الا ما ظهر نه څه مراد دی. نو بعضې علما ذکر کوي چې د ضرورت مطابق مخ مراد دی چې کوم چې دی هغه نشي پټېدلی او دغه رنګې لاس خپې دا ته مراد دي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د الا ما ظهر نه مراد د صادر یا د بوخري چې دی هغه بارانې طرف دی چې کوم ظاهري طور خو نه پټېږي خامخا. نو الا ما ظهر نه مراد دغه دی. بیا علماو په دې کې هم چې دی دومره چې دی هغه ذکر کړي دي چې زنانه کومه بوقره اچي نو دا به هم زیب و زینت والا بوقره چې دی نه اچوي چې په هغې باندې مختلف چې دی هغه ګلکارینې وغیره شوي دي، داسې بوقرې به هم چې دی هغه نه اچوي. دومره پورې چې دی هغه تاکید کړی شوی دی. او بیا چې په نریلو پټه کې ګرځي او بار ته چې دی لاړ شي او داسې چې ویښته پکې ښکاري او بدن پکې ښکاري، دا مکمل الله حرام دي. دغه شان لوپټه کې او دغه شان لباس کې خو کور کې مرله چې دی ګرځېدل ناجایز دي چې هغه ټول چې دی هلته کې محرمات دي چې د هغوی نه کومه شرعي پرده چې کومه ذکر کېږي هغه هم ترې نشته دی. خو بیا هم دومره ده چې څومره حتی الوسه پرده کېدی شي نو کوي به زنانه ته حکم دا دی. نو الا ما ظهر نه مراد هم دغه دی چې زیب و زینت به دی نه ظاهروي. او حدیث مبارک کې راځي چې هغه زنانې مراد دي چې هغوی داسې لباس یا داسې پیدا داسې چې دی بوخره وغیره چې دی استعمال کی چې هغې سره سړي چې دی هغه ځان ته مایله کوي او داسې پیشن وکړي چې هغه سړي ځان ته مایله کوي او دوی سړو طرف ته مایله کېږي. نو دې نه سخته منع راغلې دا چې دی بېحیایي خورئ. او حدیث مبارک کې نبي علیه السلام فرمایي په داسې زنانو باندې لعنت ورېږي. نو دا دی چې دی به د زیب و زینت د ظاهرېدو کوشش نه کوي. کور کې دننه دی به چې دی د دې حفاظت کوي، خو د کور نه چې وځي نو بیا به چې دی د دې الټوي، بیا به زیب و زینت چې دی هغه نه ظاهروي. اوس سیسټم ټول الټوي. کور کې چې دی هغه داسې به ګرځي دی چېرته نوکره راغلې ده، خدمتګاره ده، کپړې څخه پیزار څخه هر څه ګنده ګنده، او چې د کور نه بهر وځي خلکو ته ځان ښیي نو بس بیا داسې شي چې بې ټانکې له رنګ ورکړی. نو د دې نه شریعت منع کړې ده. او دویم دا چې دوی د خپل څادرونه راځوړن کې په ګریوانونو خپلو باندې، مطلب دا داسې غټ څادر چې دوی مکمل پرده پکې راشي یا بوقره واچي چې د دې پرده پکې راشي. او چې داسې نریلو پټې چې لکه دغه آیت نه ظاهرېږي چې وليضربن بخمورهن علی جیوبهن چې د دې د بدن اجزا او ګریوانونه نه ښکاري. وایي داسې نریلو پټې چې چې د هغې د کپړو رنګ او ټول پکې ښکاري، نو د دغه کپړې یا د دغه لوپټې چې کوم ضرورت هغه خو چې دی هغه حاصل نه شو، هغه مقصد حاصل نه شو. د لوپټې څه دپاره اچولی شوي وه، دا صادر څه دپاره اچولی شوي و، دا بوقره څه دپاره اچولی شوي وه، هغه مقصد چې دی هغه حاصل نه شو. نو شریعت چې دی هغه د دې نه منع کړې ده.